بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو الاب خان شیرپور کیمرامین ناصر یاسر خان دی موجود یم په باچاهان پوهنتون کې باچاهان پوهنتون ته گورنر خیبر پختونخوا را روان دی د هغې دپاره تیاری چې کوم دی هغه مکمل شوي دي امیدونه دي چې هغه راشي او دغه پوهنتون له مزید چې کوم دی د اضافي پړ سره د ترقۍ چې کوم دی نو اعلان وکړي باچاهان پوهنتون کې دې وخت کې نه یوازې د 400 بلکې د لکي مروت بنو وزیرستان چترال دیر سوات هغه ځای طلب او طالبات چې کوم دی نو زده کړه کوي د دغې په تاریخ او په ترقۍ باندې بس لږې خبرې اترې چې کوم دی شریکوم تاسو زما شاته وینئ چې دا پوهنتون دی دا پوهنتون چې کوم دی دا په 152 کنال باندې تعینات دي دې ځای کې چې موږ په کوم ځای کې وو دې سره د دې سایټ ته چې کوم دی 200 جرب ځمکه چې کومه ده موجوده وایس چانسلر میریټورس پروفیسر ډاکټر بشیر احمد صاحب بغیر جګړې چې کوم دی نو د هغې خلکو نه واګزار کړه او د هغې نه چاردیواري تو ده او ډېر زر ده هغې کې اسپتال دی هغې کې سویمنګ پول دی هغې کې ګراوند دی هغې کې ډېر زیات نور سهولتونه دي او دا چې د 400 اوسیدونکي وایس چانسلر هغه موجود وي نو انشاءالله ډېر زر ده چې دغه پوهنتون چې کوم دی مخ په ترقۍ لاړ شي په جولای 2012 کې چې کوم دی نو دا کیمپس جوړ شو او بیا هم په دغه 2012 کې چې کوم دی نو دا پوهنتون هم شو یونیورسټي هم شوه دغه ټیم کې د دې وایس چانسلر چې کوم دی نو هغه فضل رحیم مروت و د دې نه علاوه بیا ډاکټر احسان علي صاحب چې د تعلیم په مد کې په پښتونخوا کې د هغه یو ډېر مهم رول دی د هغه ستاینه کو بیا هغوی بیا د هغې نه پس سقلین نقوي چې کوم دی نو د دې وایس چانسلر شو اوس چې کوم دی دې وخت کې موجوده میریټورس پروفیسر ډاکټر بشیر احمد صاحب د دې وایس چانسلر دی د هغه کارکردګي درته ښیم داد به ورته میلو شي خراج تحسین به ورته میلو شي او د ښه کار به ستاینه وشي او مزید به یې نوره جذبه چې کومه ده مخ په وړاندې لاړه شي دغه پوهنتون چې کوم دی په ټول پاکستان کې هغه ریکګنایز کړو نن په ټول پاکستان کې چې کوم دی د باچاهان پوهنتون ذکر په اولنۍ پوړی کې کیږي دا کریډ چې کوم دی نو وایس چانسلر بشیر احمد صاحب ته ځي د دې نه علاوه دا کومه ځمکه چې ده نو دا 152 کنال ځمکه د دې مخکې کرایه ورکوله دا یې واغستله او اوس یې د باچاهان پوهنتون په نوم باندې انتقال کړله دا یو ډېره لویه کارنامه ده د دې نه علاوه ما د دغه 200 جربو ذکر وکړو دغه 200 جربه چې کوم دي نو دغه یې واګزار کړله او د باچاهان پوهنتون په نوم باندې د هغې انتقال چې کوم دی نو خوم وکړو نو دا یو ډېره ضروري خبره ده چې مخکې به کرایه دې ورکړې کېده اوس هغه کرایه چې کومه ده هغه ختمه شوله د دې نه علاوه ډپارټمنټ اف فارمیسي دا د وایس چانسلر بشیر احمد صاحب یو ډېره لویه کارنامه ده د اسلامیات ډپارټمنټ د فزکس ډپارټمنټ ورسره د پولیټیکل ساینس ډپارټمنټ او ورسره مایکرو بایولوژي د دې ډپارټمنټ چې کوم دی نو دا خو هم په دغه پوهنتون کې هغه راوستل دې سره د 12 کالو چې کم خالي سیټونو په هغه خالي سیټونو باندې اسامې یعنی برتۍ وکړلې او مزید برتۍ چې کوم دی هغه پراسس کې دي نو دا یم یو ډېره لویه دغه وه چې په میرټ یې خلک راوستل کومو خلکو چې ډیوټۍ نه کولې د هغوی په ضد یې کاروایانې وکړې او ډېر خلک چې کوم دی نو د دغه پوهنتون نه بهر کړل دې سره په دې پوهنتون دننه یونین نشته دی د سکیورټي لحاظ سره مضبوطه سرډیری پولیس سټیشن دی او بیا دلته کې چې کوم دی نو خپل پولیس خو هم دلته کې هغوی له دفتر ورکړی دی موږ به تې دا هم غوښتنه کوو چې دې کې یو ښکلې چوکۍ جوړه شي د پولیس لپاره او جوړیږي هم ځکه چې دا ډېره په لویه رغبه ده نو دا هم یو ډېره ضروري خبره ده بل سی سی ټي وي کیمرې چې کوم دي ځای په ځای لګېدلې دي مزید کیمرې چې کوم دی نو هغه مو لګېدلې غیر چاپېره اوس خو په پټو کې وي په لار کې وي په دې لارو هم کیمرې لګېدلې دي څوک هم چې راځي نو باقاعده په هغې باندې نظر دی نو سکیورټي لحاظ سره چې کوم دی نو دا یې ډېره زیاته مضبوطه کړله او د کیمرو سره ورسره چې کوم دی نورې برتۍ وشولې سکیورټي اهلکاران او پولیس چې کوم دی نو دلته کې باقاعده هغه ورته ډي پي او 400 سهیل خالد خان نور هم زیات کړي دي او باقاعده د موبایل روزاني حساب سره چې کوم دی نو ګشت هغه دلته کې کیږي او غیر چاپېره خوم کیږي نو دا یو ډېره مهمه خبره ده خو د ټولو نه مهمه خبره
هغه انتظامی امور کې د خواتین فیکلټي چې کومه ده یعنې دلته به 4% طالباتو سبق وي جنکو به سبق وي هغه د دې وی سی صاحب په وجه باندې 27% ته ورسېدی ولې ورسېدی چې په هغه ډپارټمنټ کې زنانه چې کم دی پی ایچ ډي زنانه هغې یې برتي کړلې او د هغوی په راتګ سره چې کم دی نو جنکو داخلې واغستلې او دې وخت کې نه صرف د 400 بلکې د 400 نه بهر جنکۍ چې کم دی هغه په دغه پوهنتون کې زده کړه کوي دا ډیره مهمه خبره ده خو دې سره سره دلته کې د جنکو دپاره د هلکانو دپاره بیل هاسټلې دي او د هغې د ټول سهولیات شته د بجلی کمې پکې نشته لوی لوی جنریټرې پکې لګېدلي 24 غنټې دلته رڼاګانې وي دلته کې بجلي نه ځي ورسره د سپورټس اکټیویټي چې کومه ده هغه یې ډېره زیاته کړله او باقاعده جنکۍ هم په سپورټس کې حصه اخلي او هلکان هم په سپورټس کې حصه اخلي او غټه خبره پکې څوک له تاسو ته پته ده دا پوهنتون چې په 2012 کې تعینات شوی دی نو په دې کې جومات نو یو په ډېر لویه کچه چې کم دی نو په دې کې جومات جوړ کو ډېره لوی ایریا چې کومه ده هغه جومات له ورکړله نو دا د وایس چانسلر بشیر احمد صاحب مختصر شانتې خبرې مې سره په دغه پروګرام کې شریکې کړې نور پروګرام اوږدېږي یعنې نورې کارکردګۍ به ورته په بل پروګرام کې شریکوم ډېره مننه خوشحاله اوسئ خو دغه یو خبره کول غواړم چې ګورنر صاحب دلته کې راځي ګورنر صاحب تاسو نه زمونږ د 400 والو د دغه پوهنتون کې د ملازمینو او د وایس چانسلر صاحب د میشن ته دوام ورکولو دپاره مزید چې کوم دی د ښه والي تمه ده چې تاسو دې لپاره نور پاڼخوم منظور کې چې زر تر زره چې کوم دی په دغه 200 جربه باندې دغه پراجیکټ باندې کار تیز هم شي او شروع هم شي او نور هم وسیع شي ډېره مننه